الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأولانا وأجلانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سورة البقرہ اور آیت معلوستو دیکھا اللہ فرمائے ابراہیم علیہ السلام آغا زمانہ کی چه کلم حکیم اعظمی تراغ دعا کی اللہ دا زے دا کل امن زے اگر زے او دیو سیدون کو تا اللہ دا خوراک اسکاک انتظامو کی آغا چاہتا چه ایمان دا دے خلقو نروڑی اللہ باندے روز دا آخرت اللہ فرمائے چاچے انکار دا دے مسئلے توحید نو کو نو فائدہ با دنیا کے وطلق ورکم خو بیا بے پزور عذاب تراخ کم او زی ناکار دے اسے دور. الحمدللہ نند پنجپیر پزمک باندے چه دیتا jtema-e-Panjpir وی مقرشوی دا زمانگا استاس و دسترگو روان دے جوگ در جوگ خلق اگر روان دے اللہ ری پا خیر خیرت ترورسی او بیاد خپل کورون تا پا خیر خیرت سر اللہ رسخت کی. اول دید انتظامیہ چاگئے کے زمانگا ناظم اعلیٰ خیبر پختونخوا مولانا شملادی سے وہ مولانا ممگل سے اور نور مرگری معاونین داغی شکریہ دا کوم او بیا دے کلی دے پنجپیر او بیا خصوصاً چه دا زمکا او دا جیداد دا چا دے منگتے پدی باندے دا ناستے دا ہر قسم پدی زے کے دا خدمت کو لمنگتا غا مکرہ کردی دا نظر دے کلی پنجپیرم دیر شکریہ دا دے عوامو دا خواسو دا ناریناو دا لویو دا علماو اغا ادا کوم دا خپل ذل ثوابیر طرفنا چافرین دی پدی باندے زمکه منگ تا فارغ کردی دا جماعتون فارغ کردی و دیری بیٹکون را تا فارغ کردی
نن په دې پنجپیر کلی باندې یو ډیر لوی پروګرام هغه شروع دی او خلکو هغه خپل اخلاص هغه مخې ته کړی دی او الله دې په خپل دربار اعلی کې قبول او منظور کړي او الله دې دنیا او د آخرت د کامیابی توخه او ذریعہ وګرځي. او بیا د خپل قائد محترم د حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب مدد العلی او داغی د اهل عیال داغی د خاندان چې په دې مسله کې داغی سره یو ځای او شریک دي نو داغی شکریه هم دا کوم چې موږ ته دا پروګرام جوړ کړی دی او دې ځای ته موږ مدعو یو او را رسېدلي یو. زه څو خبرې لکه علماء کرام زموږ شیوخ ناست دي صرف شکریه دا کول دپاره دې ځای ته حاضر شم. د امیر حکم و ما ته مضمون را کړی شوی خدمات دارالقرآن هغه ځان له ښکاره خبره ده اظهر من الشمس دی چې د دې پنجپیر یو جامع مدرسه او دا ځای دا کلی عالمیه مرکزیه ځای دی. او بیا حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده مولانا محمد طاهر نور الله مرجعه دا ځای آباد کړی دی او مدرسه او د دې کې پروګرام هغه شروع شوی دی. په زرګونو باندې علما فضلا محدثین مفسرین فقها مقررین هغه فارغیږي او د ملک په کونا کونا او ګډ کې بلکې افغانستان ایران نور علاقو کې هغه خوريږي هغه پروانه د الله توحید د الله کتاب نعره لګي او چغه لګي دا د هغې صدقه جاریه ده. خو د حضرت شیخ القرآن پروګرام هغه یو سیده ساده و ډېر ښایسته او ساده و خو اثرات په هغې کې ډېر زیات و. هغه مینه محبت هغه لګاو د خپل رفقاو د خپل ملګرو سره او د خپل شاګردانو سره چې نن د هغې اثرات زما او ستا مخکې دي او وړاندې دي چې د پاکستان د مختلف اطرافو ځایونو نه علماء کرام نوجوانان مشران بوډاګان طلبا هغه تشریف فرما دي او را روان دي او په دې ځای کې موږ سره چې دا اختر د زمون په دې کې موږ سره شرکت هغه کوي. الله دې قبول منظور کړي. قرآن کریم موږ ته یو ژوند ښیي یو طرز یو طریقه راته ښیي کومه لار به اخلي کومه به پرېږدې کم یو ستاره کامیابی ده او کومه د ناکامۍ ده نو هغه د قرآن نه داسې موږ نشو معلومولی. دا د حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده هغه مرد مجاهد د هغه قربانۍ وې د هغې هغه محنتونه مشقتونه و نن دې ځای ته پروګرام راورسېدو چې د دنیا هر یو تنظیم هر یو ملک هغه صرف او صرف جماعت اشاعت توحید و سنت نظر دی. دا یو جماعت ته حق پرست جماعت ته د الله د کتاب او د الله د پیغمبر هغه میشن هغه پروګرام هغه رسول غواړي. مقصود دنیا هغه نه ده دولت نه ده پیسه نه ده اوټ او نوټ هغه نه دی. ټیک ده جزوي طور چرته په علاقو کې ملګري نظامت ته ودرېږي دا خدمتي لیکن بر سر اقتدار زمون اراده هغه نشته او نه به انشاءالله داسې وشي. مجدد الفسانی رحمت الله علیه مضبوط دو شاگردانو یو د مسجد معبد خان چې هغه یادېږي او دویم یو کرنلو د هندوستان نواب هغه یادېدو. د جهانگیر بادشاه دور دی مقابله شروع ده مجدد الفسانی رحمت الله علیه جیل ته کو وینیو دغه شاگردان هغه جنگیږي او بادشاہ گرفتار کو هغه ته خبر ورسوي مونږ خو بادشاہ ونیو
او راځه چې هغه اقتدار سنبال کړو. هغه نه دا فقیر د اقتدار د پاره نه جنګيږي، د الله ر دین د پاره جنګيږي. او بادشاہ د شپې خوب لیدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام متخوف کراغه وی تا زما د امت یو چته هستی جیل کې ورزول ده دا رها کا. بادشاہ سار راغه پمنډا او د مجدد الفسانی رحمت الله علیه هغه تکین استو وی زنم پویدلې او ورته وی ترها یو د دې زین رضا د حضرت شیخ القرآن نور الله مرقدو میشن هغه داو. دا میشن نو د مال د دولت د دنیا او د اقتدار سره کار نه، ها د ملک د پاره قرباني ورکړو و. د ملک د پاره مالم لګولو، دولتم لګولو، خپل ځانم پیش کړو، ملګریم پیش کړو، خو د ملک د پاره غدار او نقصان ده چې کم دین نو. دا ځکه زمونږه علما مختلف هغه ناستی، نوجوانان ناستی، درنه د ناستره خو د الله کتاب ته درنه را. او نن په اسلام آباد کې درنه د ملک دروانی د پاره درنه را. هغه درنه مرنه سره کار زمونږ دې درنه سره کار دی چې د الله کتاب ته کینی او د دې ملک د پاره خدمت وکي، د قرآن د سنت خدمت وکي. او امن چراغي تر څو پورې چې امن نه هغه ملک نه دروس چلیږي، نه هغه پروګرام چلیږي، او نه هغه خلکو ته آرامي، نه به خلکو ته چې کم نه هغه ته امري. سو پورې چې امن نه راغلی، امن د الله په کتاب سره راځي. دویم زمنګ د تنظیم سره مینه، غداری و سره نه، مینه محبت و سره، سچایی صحیح نیتی. دویم د الله رضایی. کچرته زمنګ پزړه کې دوکه راغله، زمنګ پزړه کې غداری رااله، د جمعه سره موږ نشو پاتې کېدی. موږ بره د جمعات نوزو خو جمعات ورانېږي نه، مسله ختمېږي نه. امام بخاری رحمت الله علیه چرته واورېدل چې په شام کې یو بزرګ دی، یو څو احادیث ورته یاد دي. هغه روان شو چې کله شام ته ورسېدو، هغه محدث و هغه کس چې احادیث ورته یاد په خپل باغ کې دی او استه چې کم دی نو تشه جولۍ نیولې ده، ټوکرۍ نیولې ده، هغه اس رابلي. امام بخاری رحمت الله علیه واپس شو. هغه کس ورته ولې ته څه راغلی وی؟ زه چې څه راغلی ما ستانه احادیث د کول، خو دا ته چې کم کار دی خپل اس سره کې دوکه کې نو ستانه هغه احادیث اورېدل نه غواړم. زمونږ زړه کې که اخلاص راغی، صحیح نیت راغی، ان شاء الله زمون اقتدار به، زمون د جماعت مشري به غواړو نه. خدا کم مشري او کم بادشاہت چې الله مونږ ته راکړی دی، د دین لوی بادشاہت بل هغه نشته دی. ځکه الله د آیت کې ویلیو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. کله چې ابراهیم علیه السلام اعلان وکړ دعا کې الله دا مکه معظمه دا ځای الله د امن وګرځي، الله دې خلکو ته امن ورکړي، غیر چاپېره خلکو وخلې شړلې لوټلی شي وهلی شي. الله د دې کور د دې خانه کعبې څوک ستا خدمت کوي، الله امن هغې ته ورکړي، او الله د خوراکو انتظام بندوبست ورته وکړي. خو چې څوک مثلا نه مني نو الله ته په هغې پوهېږي، الله وي جهنم ته به یې راکاږم. الله دا پنجپیر، الله دا ځای دا مرکز د امن وګرځئ، د ټولې دنیا د پاره وګرځئ. دا د الله سره هیڅ کمی نشته. دعا غواړو، سوال کوو الله تا ته موږ راغلی یو، دعا ده، خو الله زموږ دا دعاګانې قبول کړي. الله دا مرکز همیشه لپاره تر تازه ولري، او الله دې له انتظام بندوبست وکړي چې دا تر قیامت پورې دقسې آباد وي. صرف دوه خبرې کم چې زمونږه انتظامیه ده، هغې ته چې کم کار حواله ده نو هغه خپله ډیوټي کوئ، غفلت مه کوئ. دویم په دې بازار کې داسې شکایتونه هغه راغله چې هغې بېنرخي کوي. دلته راغی دا لوټ مار نه دی، دا غریبانان دی، طلبا دی،
هغه خپل قوت لا يموت چې کمونه ځان سره به پیسې راوړي هغه ځان له په درې ورځې الله دې پکې برکت کوله واچي دا یو پیسې لګېدل د الله په دین د الله په لار کې نو هغې له دا نه دي په کار چې د دې موقع نه غلطه فایده والي که چېرته داسې او چا داسې وکړل او هغه معلوم شو نو هغه کس دلته کې راپورټ راوړی او هغه سره بیا انتظام کو بازار نه به وباسو دریم دا دی چې دا خلک اخلي پخلي کوي نو دغه ځای کې د دې بدرې نه اوبه بعضې شکایت راغی چې راډکوي زیاتې مه کوئ وخت له ټېله مه ورکوئ دا ځای کې اوبه هم شته انتظام هم برابر دی هر څه برابر دی دا خو علما دي او طلبا دي نیکان صالحان دي څاروي نه دي څاروي سره دوکه مه کوه امام بخاري رحمت الله علیه ته لړو تاسو د خلکو سره ظلم زیاتې مه کوئ چې د موقع نه غلطه فایده واخلئ خپل پروګرام صحیح چلوئ دریم دا دی چې د تقریر په وخت کې چې کله دلته پروګرام شروع دی نو په دې بازارونو کې نعتونه لګېدلي او د فلانې تقریر لګېدلی دا انتظامي ول دې لپاره دی چې هغې باندې هغه بند کړئ کله چې ډوډۍ ریسرچ یا چوټي شو نو که بیا کوي نو هغې دې کوي خیر دی و آخر دعوانا الحمد